السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم واجد خان او تاسو ګورئ پرایم ډیجیټل کهانی. ګرانو کتونکو، په موټروي ټول پلازې سره پېښور موټروي ټول پلازې سره موجود یو، دغلته ولاړ یو. اے سی صاحب را سره موجود دی. دوی نن یوه کاروایي کړې ده او دې سره په دې حوالې سره خبرې کوو چې دوی نن څه په دغه ټایم کې دغلته ګیر کړي دي او دې سره به دوی څه کوي او کوم کسان ګیر شوي د هغې خلاف به قانوني کاروایي دوی څه کوي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر پہلے اپنے تعارف کریں. زه شیروز مفتي اے سی حسن خیل انچارج جی سی پی. څنګه چې تاسو نن ګورئ موږ کافي غټه لیول باندې کاروایي کړې ده. دې کې تقریبا 500 kg غوښه مو ونیوله او ورسره جوسز ایکسپایرډ جوسز دا بیسیکلي ښار نه بهر نه راځي. دا موسټلی شپې کې دا ټرانسپورټیشن کېږي. موږ شپې ورته ناکهبندي کړې وه. موږ ته څه انفارمیشن څه غوښه هم را روانه څه هم را روانه. په خو موږ سهار په د لایف سټاک ډپارټمنټ په ثرو باندې موږ دا ټول ټیسټ کړو چې کوم پیټي کړو موږ پرېښودل او چې کوم خراب وه موږ دلته ودرولي وو. بیا هم دلته ستاسو مخامخ هم ډسپوز آف کړو. دې کې پروینشل ګورنمنټ طرف نه ډېر زیات اوس سټریکټ ډایرکشنز دي. دلته اوس موږ د لاین ډپارټمنټ سره ډېر کلوز لایزون ډیولپ کړی دی. کسټم ایکسایز پولیس سپیشلي او فوډ ډپارټمنټ ډسټرکټ ایډمنسټریشن. زما آفس چې کوم دی دې ټایم آن بهاف اف ډیپټي کمشنر پېښور ثناء الله صاحب د دې په نگرانۍ کې دا ټول سوپروایز کوم دی او زموږ عوام ته هم خواست دا دی که داسې انفارمیشن څه خبرې موږ ته لږ اطلاع راکوئ چې دا ان د ګریټر انټرست اف د پبلک موږ دا لګیا یو او زموږ به دا کاروایانې جاري او ساري وي به. او کوشش هم دغه دی چې د پېښور سټي کې چې کوم انلیګل ټرانسپورټیشن سمګلډ آیټم څه داسې کېږي چې هغه باندې موږ سخت کاروایي وکړو. دا کسان اوس موږ نیولي دي، دا به اوس موږ جیل ته هم لېږو او هیوي فاینز به هم پې امپوز کوو. غوښه چې کومه تاسو نن نیولې ده او غوښه کې کوم مقدار اوس کوم دا مدیریت شوی دا خو اصل کې د دې خپله فوډ ډپارټمنټ طرف نه SOPs دي چې دا به تاسو په فریزرز کې به ټرانسپورټ کوئ. دا زه ټول چې کوم دا فوډ سره تعلق ساتي بزنس والا کوي هغې ته زه وایم بار بار موږ ورته ویلي دي تاسو دا یو د دې سپیسیفیک یو انوایرمنټ دی چې فریزرز کې یا پراپر د دې هغه چې کوم SOP ده ډیکلیرډ SOP ده دا دې ته پته ده چې هغې کې به دې دا ټرانسپورټ کوي او دوی اوس د ډرامانو کې ټرانسپورټ کوي او ورسره نه څه دوی سره ډیټه وي نه څه چې دا کوم ځای نه راغلی دی کوم ځای کې دا څاروي حلال شوي دي. دا ټول تاسو وګورئ دا خرابه غوښه ده، سمیل هم ترې ډېر زیات را روان. دا ټول به اوس موږ ډسپوز آف کوو. دا ورسره ایکسپایرډ آیټم دي. څه سهار موږ کپړه هم نیولې ده هغه خو اوس موږ کسټمز ته حواله کړو. څه کونترې وې برډز تقریبا اسټریلین برډز 200 دا راته ووایي چې دا تاسو کسان ونیوه دا خو پته نه چې پنجاب نه راغلی سند نه راغلی هر ځای نه راغلی ده چې دا کوم ځای له تله آیا هغې خلاف هم کار کوي نه؟ دا خو اوس موږ دی نه تپوس وکړو. دا خو اوس موږ یو فرست فیز کې وو چې کوشش کوو چې د دې هغه چې کوم هغه مین ځای نه دی انټر کېږي سټي ده چې هغه باندې موږ کاروایي وکړو. هغه یې ودرو ایثار کړو ایکشن پرې والو. هغه نه پس کنسرن ACs ته هم زموږ انشاءالله ډایرکشنز به موږ ورکوو چې تاسو یو سټي کې دننه هم که دا خرڅېږي چې په دې باندې سخت چیک اینډ بیلنس وشي چې دا نه کېږي. ملزم نه تاسو دا تپوس کړی چې دا تاسو کوم ځای له وړئ هوټلو له وړئ کبابو له وړئ چا ته وړي چا ته دا موسټلی ریسټورنټس ته وړي ویډینګ هالز چې کوم دي هغې له وړي او دا دیګمارانې دای ته او کباب کې دا زیات یوز کېږي. ګرانو کتونکو تاسو د AC صاحب خبرې اورې دي. دې نه مخکې چې کوم دی مسلسل مونږ چې دې کومه کاروایي کړې ده دا ډېرې ښه اقدام دی. دا د عوامو خدمت دی. مونږ تاسو له مونږ هم ویلي دي چې کوم ځای له ځئ کوشش کوئ چې صفا سوتره غوښه ورسره وي یا صفا کباب خرڅېږي یا تیکې وي یا کړۍ وي. هغه هوټل له دې چې کوم ستاسو په چا باندې اعتماد وي هغه ځای ته مه ځئ چې کوم کې ستاسو او ستاسو د بچو نقصان وي. دا مختلف ضلعو کې فار ایگزامپل 400 مردان کې چې کوم ځای کې پیریفریز دي ویلیجز کې دننه د خلکو پلاټونو نه چاردیوالي تاو کړې ده هغې کې دا فیک مشینري فیکټرانې لګولي دي نو دا د هغه ځای نه راځي. زموږ کوشش دا دی چې د دې انټري پېښور سټي ته موږ ریسټرکټ کړو او دې تسلسل کې موږ دا کسان نن نیولي دي او دلته به اوس موږ دا روایه خپل نور هم زیاتو. کوشش به همدغه کوو چې دا دلته کم نه کم دا راته ووایه که نه جي چې د پېښور کې داسې څه دي چې څومره په پوره پاکستان کې 2 نمبر چې سم دي که هغه جوس دی که هغه غوښه ده که هغه پی دي که هغه نور
د خوراک داسې څه څیزونه دي دا پیشاور ته دی ولې وروړي دا پیشاور والا پوهېږي نه که نه تاسو څه کاروایي نه کوئ څه وجه ده زموږ فوجي کاروایانې نان سټاپ لګیا دي تاسو زموږ ډیپټي کمشنر پیج وګورئ نان سټاپ کاروایانې روان دي خو چونکې دلته آبادي زیاته ده دا کسان په دې ځایونو باندې ننوځي او بیا په ایوریز کې دا خرڅېږي دا په سیټیز کې نه خرڅېږي پیریفریز مطلب بډابیر شو متنو شو شالم پیریفریز دا په هغه ځایونو کې خرڅېږي دې باندې اوس موږ اپریشن کاروانې شروع کړي دي اوس چې دا موږ کنفسکیټ کړو دا موږ ټول ډسپوز اف کوو دا اوس ایکسپایر دي دا ایکسپایر دي او دا فیک مارکینګ پیم شوی دی دا فیک مارکینګ دی دا لیبل کې دا لیبل په 2 نمبر دی د دې برانډینګ نشته نو ورته سرټیفیکیټ دی دا به ټول موږ ډسپوز اف کوو ٹھیک شو ګرانو کتونکو دا اکثر مونږ چې کوم دی وی آی پی سټور ته لاړ شو او دا جوسونه چې کوم دی اکثر مونږ خپل هم څکو او مونږ سره چې کوم ماشومان یا هغه بچي وي هغه هم دا وایي چې مونږ ته بابا جوس راواله نو دا جوس وګورئ دا لیبل چې کوم دی دا د باندې فیک لګېدلی 2 نمبر دی دا جوس چې کوم دی پته نه لګي دا په کور کې تیار شوی دی اکثر دا ویډیوګانې هم وایرل کیږي دا هغه جوس دی چې کوم په کور کې بس بور حالات کې تیاریږي پته نه لګي کې دی څه مټریل اچولي چینی دا اوبه دي کیمیکل دی چې هر څه دي بګې خو د دې خلاف به هم قانوني کاروایی کیږي دا چې صاحب په پنجه کې راغلي دي الحمدلله دا کسان به هم پکې جیل لځي دا وه زموږ د نن ویډیو نوې ویډیو سره به ستاسو خدمت کې بیا زیریږو موږ له اجازت راکړئ د لوی الله په امان